إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره د ترجمه او د تفسیر درس تاسو اورئ چې د دې نه مخکې د 26 آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه او د هغې تفسیر دا بیان شوی و. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره 27 نمبر آیت مبارکه نه 29 نمبر آیت مبارکه پورې. د دې آیتونو مبارکه او زاول لفظي ترجمه کوم، د هغې نه بعد بیا راځو د دې تفسیر او د دې وضاحت طرف. الله رب العالمین فرمایي الذین هغه کسان ینقضون چې هغوی ماتوي عهد الله وعدې د الله من بعد میثاقه وروستو د مضبوطوالي نه. دوی د الله رب العالمین وعدې او لوزونه ماتوي وروستو د مضبوطوالي نه. ویقطعون ما هغه څه امر الله به چې الله رب العالمین حکم کړی په هغې باندې ایوصلا د پیوسته کولو د یو ځای کولو د صله رحمۍ. ویفسدون او دوی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې. اولئک الله وایي دغه خلک هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون او تاسو څنګه کفر کوئ بالله په الله باندې وکنتم امواتا او تاسو نشوئ فاحیاکم الله رب العالمین شته کړئ ثم یمیتکم بیا بم الله رب العالمین مړه کي ثم یحییکم بیا بم ژوندي کي ثم الیه ترجعون بیا به د الله رب العالمین ته تاسو واپس ورګرځولی شئ. هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي تاسو له ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ثم استوی بیا الله رب العالمین قصد وکړو الی السماء اسمان ته فسواهن نو برابر کړل 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شیء علیم او الله رب العالمین په هر یو څیز باندې علیم پوهه دی. دا خو دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. مخکې د دې آیتونو مبارکه او نه ذکر شو چې وما یضل به الا الفاسقین چې نه ګمراه کېږي په دې قرآن باندې مګر فاسقان. دا فاسقان څوک دي؟ نو الله رب العالمین دلته د فاسقانو یو څو صفات ذکر کوي او هغه دا دي چې د عهدونو او لوزونو پروا نه ساتي، د الله رب العالمین د حکمونو پروا نه ساتي، شاته غورځولي. د الله رب العالمین چې د کومو څیزونو نه منع کړي د دوی پکې اخته دي.
نو الذین ینقضون، الذین بدل دی د مخکې الفاسقین نه، نو گویا کې دا د فاسقانو تعریف دلته الله بیانوي. او ینقضون نقض ماتولو سپړدلو ته ویلی کیږي، او په اصطلاح د شریعت کې مقابل د ایفا د پوروالي په مقابله کې راځي نو ماتول بشي. او عهد الله، عهد مضبوطی وعدې ته وایي. او کله الحکم المؤکد تم ویلی کیږي، مضبوط حکم. دلته تی لوز مراد دی، من بعد میثاقه، دلته ضمیر راجع دی الله رب العالمین ته چې د الله رب العالمین د دوی نه مضبوطې وعدې او لوزونه اغستي. من بعد میثاق الله ایاه، وروسته د دې نه چې الله خاص د ده نه کلکه وعده اغست. او یا ضمیر راجع دی فاسق ته، او یا عهد ته راجع دی. نو وعده ماتول د کافرانو د منافقانو خوی دی. د عهد الله نه څوک مراد دی؟ عهد الله مفسرین وایي چې په عالم الذر کې الله رب العالمین دا لوز اغستی و چې دې ته عالم الارواح هم وایي. دا ټول انسانان الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه د سرو میږو په شکل پیدا کړل، او بیا یې وعده واغسته. لکه سورة الاعراف آیت نمبر 172 کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. نو الله رب العالمین د دوی نه لوز اغستی او په توحید او بندگانو اقرار کړی چې موږ به تا سره شریکان نه جوړو. او دا لوز خو اوس د خلکو نه ير دی، خو الله رب العالمین ورته رایات کو په ژبه د پیغمبرانو د رښتیني انسانانو. نو که تا ته یاد هم نه دی، خو چې هغه رښتیني انسان درته وویل چې دا لوز یې نه اغستی دی، نو بیا به پابندي کې. او یا د عهد الله نه مراد څه شی دی؟ الانکار من الادلة الدالة على توحید الله تعالی، یعنی انکار کول د هغه دلایلو نه چې الله رب العالمین مقرر کړي دي په توحید د الله رب العالمین باندې. الدالة على توحید الله تعالی، چې هغه دلالت کوي د الله رب العالمین په وحدانیت باندې، د هغه ادلو نه انکار کول. دریم نمبر دا دی د عهد الله نه مراد د بندگانو په خپل مابین کې لوزونه دي چې الله رب العالمین د پوروالي حکم کړی دی، چې الله پاک د پوروالي حکم کړی دی. نو دا کم لوزونه دي؟ ګوره عهد دا صفت د الله رب العالمین دی. ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. دویم دا د اهل ایمان والا صفت دی. قرآن کې الله فرمایي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، مؤمنان چې کله وعده وکړي نو به یې پوره کوي. او په دې عهد باندې انسان اوچتو مقاماتو ته رسی او درجی اوچتیږي. لکه الله رب العالمین فرمایي ومن اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. او دغه رنګې دا د عقلمندو خلکو د صفاتو نه ده. او اهل العقول هغه خلک دي چې هغوی څه کوي؟ وعدې پوره کوي. لکه سورة رعد کې الله رب العالمین فرمایي انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله رب العالمین فرمایي چې نصیحت علی عقلمن خلک، عقلمن څوک دي چې دا د الله وعدې پوره کوي او د الله وعدې نه ماتوي. دغه رنګې دا د صفاتو د انبیاو د پیغمبرانو نه ده. و ابراهیم الذي وفا او واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. نو بهرحال وعده دا د مؤمن صفت دی. یا د عهد نه مراد معجزات د رسولانو دي، نو دوی معجزې نه مني. او که د فاسقانو نه مراد منافقان او یهودیان شي، نو بیا خو هغوی وعده د ایمان هم کړی دی او په خوله باندې اقرار هم کړی دی، نو بیا هم مخالفت کوي. من بعد میثاقه، په دې کې دې ته اشاره ده چې دا لوز ته هیر نه دی بلکې ښه ورته مضبوط یاد دی او بیا یې مخالفت کوي. میثاقه مطلب دا مضبوط والی چې یاد دی ورته.
ما امر الله به ایوصلا ایوصلا ان چې په فعل مضارع داخل شي په تاویل د مصدر سره مفعول به دی د امر الله ای ما امر الله بوصله چې الله رب العالمین د هغې په یو ځای کولو باندې حکم کړی دی. اوس دا ما امر الله نه څه مراد دی؟ نمبر 1 خپلولي پالل. نمبر 2 ويحتمل كل قطویعة لا يرضاها الله تعالی وی په دې کې داخل لیکټ کول د هر هغه څیز چې الله رب العالمین پې ناراضه کیږي. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله تعالی وحق خلقه فيصلون ما بينهم وبين ربهم. داخلیږي په دې کې د دین ظاهري احکام او باطني د الله تعالی حقوق او د بندګانو حقوق، نو دوی د الله رب العالمین او د بندګانو د الله تعالی سره تعلقات قائموي. نو هغې کې صله رحمیم راځي، والدین هم پکې راځي، بیبیانو سره تعلق، خپلوانو سره تعلق، د غلامانو سره، د ګاونډي سره، د سفر او د حضر د ملګري سره، عام انسانانو سره تعلق، کرامن کاتبین سره تعلق، دا ټول پکې رالل. ویفسدون فی الارض د فساد تشریح دا هم مخکې تیره شوې هم ده، دلته ته مراد شرک دی. اعتراض کول دی په قرآن کریم باندې. الخاسرون سخت تاوان والا دغه کسان دي چې په قرآن باندې گمراه شو، او د شفا کتاب، د هدایت کتاب، د نور کتاب د دوی دپاره سبب د تاوان وګرځېد، دا دومره بدبخته دي. نو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، مخکې الله رب العالمین د کفر آثار بیان، اوس الله رب العالمین توبیخ او زجر او زورن او رټنه په کفر باندې ورکوي. نو په دې آیت مبارکه کې یو دا دی چې اثبات د صانع پکې دی، دویم اثبات د افعالو د هغه چې مړه کول او ژوندي کول کوي، دریم نمبر اثبات المعاد چې دوباره ژوند به راځي. نو دلته الله رب العالمین څلور څیزونه ذکر کړي، درې محسوس، اول نشوالی، دویم شته کېدل، دریم مړه کېدل، او څلورم معقول څیز ومومنئ که نه چې هغه دوباره ژوند دی. نو چې په دې دریو خبرو باندې اقرار کوي او دا منئ، نو دا څلورم ومنئ. اول نشوئ دا تاسو منئ، بیا الله پیدا کړئ دا منئ، بیا به مړه کوي دا هندوان او کافرې ټولې مني. نو په دې به دا مومنه که نه چې دا درې خبرې منې، نو دا مومنه چې هغې ته ستا طاقت نشته چې اوس یې ته معلوم کړې چې دوباره ژوند. کیف تکفرون په دې تپوس کې تعجب، توبیخ او زورنه غرض ده، یعنی ستاسو څه عذر دی چې تاسو په الله رب العالمین باندې کفر کوئ، او په الله رب العالمین باندې کفر دا دی چې څوک د الله تعالی د ذات او د هغه د صفاتو نه انکار وکړي یا د الله رب العالمین سره د غیر الله عبادت هم وکړي. نو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، اموات د موتن نه، د موت جمع د اموات، مړه وئ تاسو ټول، او د موتن نه مراد عدم سابق دی، نشوالی. په تیره زمانه کې، په زمانه د ماضي کې تاسو نه وئ، یو وخت داسې و چې نه وئ. نو د اموات نه مراد غیر موجودینه، تاسو موجود نه وئ، نو په احیاکم ای فی الدنیا ثم یمیتکم بالموت المعروف، دا مشهور مرګ نه دی چې ساعت یې وخیږي او لاش یې پروت وي او بیا په خاورو کې ښخ کړي. ثم یحییکم ای یوم القیامه، الله به بیا را ژوندي کړي د قیامت په ورځ په قبر کې، قبر کې هم قیامت. ثم الیه ترجعون، بیا به الله ته واپس شئ د حساب دپاره. ترجعون دای مجهول صیغه ذکر کړه، وی اشاره ده دې ته که د انسان خوښه وي او که نه، الله رب العالمین بیا ځان ته ودرئ. حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي ما منکم من احد، تاسو کې یو تن هم داسې نشته دی الا سیکلمه ربه، مګر له خپل رب سره به دی زر دی چې خبرې وکړي. لیس بینه و بینه ترجمان، په منځ کې بیا څوک دوی دریم ګړی نه. ثم یحییکم، دې کې بعضې علما وایي چې دې نه عذاب قبر مراد دی، په قبر کې ژوندي کول. او ثم الیه ترجعون، د قیامت د ورځې پاسېدل وایي د دې نه مراد دی. او عذاب قبر دا شته دی او د صحیح احادیثونه دا ثابت دی، او په دې باندې ګڼ دلایل دي. لکه یو حدیث کې راغلی دی فتعاد روحه فی جسده فیاتیه ملکان، دا روح به جسد ته واپس شي، دوه فرشتې ورله راشي. او دویم نمبر ویضیق علیه ای علی الکافر، په کافر باندې دا قبر را تنګ شي. نو ویضیق علیه قبره حتی تختلف فیه اضلاعه،
تر دې چې راپوښتئ به په یو بل کې ننوځي. صحیح ابو داود کې دا حدیث ذکر دی. دریم حدیث پیغمبر علیه السلام د بنو نجار په یو مقبره باندې تیر شو. نو دا اوښه چې کومه وه نو دا داسې وخوځېدله. نږدې وه چې پیغمبر علیه السلام ته پرېوتی وی، اړي غونته کې شروع کړه. نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړو من یعرف اصحاب هذه الاقبر، د دې قبرونو علا څوک پیژني؟ یو کس ویل زه پیژنم. نو وی فرمایل په متا ماته هؤلاء، دا خلک کله مړه شوي دا قبرونو والا؟ نو هغه کس ورته وایي د الله پیغمبره ماتو فی الاشراک، دا خو د شرک په حالت کې مړه دي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ان هذه الامة ابتلا فی قبورها، په دې امت باندې خو په د قبر عذاب دی له ورکولی شي. فلولا الله تدافنوا لدعوت الله ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه. بلکه دا یره نه وی چې تاسو به مړي بیا نه ښخوئ. فلولا الله تدافنوا، که چرته دا یره نه وی چې تاسو بیا مړي نه ښخوئ، نو ما به د الله نه غوښتلی وی لدعوت الله ان یسمعکم، تاسو بیا اورولی وی من عذاب القبر الذي اسمع منه، د عذاب د قبر هغه چې زه اورم. دا د مسلم شریف صحیح حدیث دی. نو عذاب قبر دا شته دی. ښه دی، څوک انکار کوي هسې په زول بیا کوي. په دې باندې د سلو نه سوا حدیث دی. او بل حدیث کې راځي تعوذوا بالله من عذاب القبر، د الله په ذات باندې د عذاب قبر نه پناه وغواړئ. بل حدیث کې راغلی ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وی دا قبرونه تیرونه ډک دي او وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، زما د مونځ د وجې نه الله رب العالمین په دوی باندې رڼا کوي. نو عذاب قبر به خامخا څوک چې نه مني، نو دا اصل کې د حدیثو نه انکار راځي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دلته الله رب العالمین نور نعمتونه ذکر کوي چې الله رب العالمین زمکه اسمانونه په دې کې چې څومره نعمتونه دي هغه ټول انسانانو له پیدا کړي. هو الذي په دې کې معنا د خصوصیت ده، ځکه هو او الذي دواړه معرفي دي. لکم په دې کې لام د انتفاع دپاره دی، ځکه مقصود د پیدایش هغه حصول الفوائد من الاشیاء دی چې الله ته پیدا کړی د دې دپاره چې دا څومره څیزونه نور دي چې د دې نه فایده والي. نو په دې کې اشاره ده دې ته چې انسان خلیفة الارض جوړی او دا ټول څیزونه یې دله پیدا کړي دي، نو دی خپل عبادت له پیدا کړی. انسان خلیفة الارض جوړی او دا څومره څیزونه چې دي نو د الله رب العالمین دله پیدا کړي دي او دی خپل عبادت دپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الله و انسانان او پیریان دا مې خپل عبادت دپاره پیدا کړي. ثم استوى، بیا ما فی الارض جمیعا، په ځمکه کې چې څه دي دا ټول ته سوچ کوه، ځمکې، اسمانونه، غرونه، سیندونه، ونې بوټي، خاندان، ښځه، بچي، دا هر څه کور، دا هر څه الله انسان له پیدا کړي دي. په دې شړو کې چې دا کم بوټي دي چې تاله نوم هم نه درځي، که دا ته لرې کې نو دا د انسانانو باندې نقصان، انسانانو ته دا ډېر زیات نقصان ورکوي. دا څومره زهریله څیزونه دي، مار او لړم، دی کوم د انسانانو فیدې دي. ډېر جراثیم د ځمکې نه دا ختمی، دا مچۍ او دا څیزونه ټول. خو سوچ غواړي. ثم استوى، د استوا په صله کې چې کله اله راشي نو په معنا د قصد او ارادې سره، او چې کله په صله کې علی راشي نو په معنا د علی وارتفع سره، لکه الرحمن علی العرش استوى تستوي علی ظهوره. نو د الله په صفت کې استوا راغلی دی، نو دا د متشابهاتو نه دی. چې کله مطلق ذکر شي نو په معنا د کمول او تم سره راځي. سوره قصص آیت نمبر 16 کې راځي ولما بلغ اشده واستوى، ای کمول عقله، چې عقل کامل شو. او کله په معنا د برابروالي سره راځي چې واو ورسره راشي، لکه استوى الماء والخشب، ای مع الخشب. فسواهن، برابر کړل او ترتیب یې وله ورکړو. 7 سماوات د اهل سنت والجماعت رای دا ده چې اسمانونه ودي، او که نور وی او اوس اسمانونه ودي او دا الله رب العالمین پیدا کړي دي، له جسمونه ورکړي دي. که چرته اسمانونه د دې نه سیوا وی نو الله رب العالمین به هغه هم ذکر کړي. اوله کې الله رب العالمین ځمکه پیدا کړه، بیا اسمان، بیا اسمان برابر کو، بیا ځمکه جوړه کړه،
او طریقه د پیدایش عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې الله رب العالمین اول اوبه پیدا کړې، بیا د دغې نه غبار اوچت کو، بیا دغه غبار نه مضبوط اسمانونه پیدا کړل او بیا د اوبه منجمد کړې، نو دې نه ځمکه او کائنات دای ته پیدا کړل. او په دې اوبو کې چې کومه رڼا ده هغې نه انمر سپوږمۍ دای ته جوړ کړل، بیا یې ورځ شپه او دغه شانتې انتظام د عالم دای شروع وهو بكل شیء علیم. او د الله رب العالمین په هر یو څیز باندې پوهه دی. نو ګوره د الله رب العالمین د علم حواله دی ولې ورکړوي، په دې کې ترغیب او ترهیب پروت دی چې ای انسانانو تاسو چې څرنګه عمل کوئ نو الله رب العالمین وایي ما ته معلوم دی. نو برحال د هر څه الله رب العالمین پیدا کړي دي او بیا د هر څه د انسان تابع ګرځولي دي، ته تسخیر کائنات وایي. الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض جمیعا، تاسو نه ګورئ چې الله رب العالمین دا هر څه ستاسو تابع کړي دي، لکه اوښان څومره یو طاقتور شی دی. نو 110 شوخان به یو ماشوم روان کړي، پړی به یې وله نیولی چې هغې کوم خوا بوځي او چېرته یې سملی هغه بیا ګرځئ. دا ګوره الله تابع کړي زموږ دپاره که نه. تاسو دې ګاډو ته وګورئ دا هم الله پیدا کړي، لکه ته سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نو ګوره جاز ته وګوره 100 کسانو نه پکې سیوا ناسي، وړوکی پیلټ پکې ناسي، الله د ده لپاره مسخر کړی دی. سمندري جازونه دي، نو څومره غټ شیپونه دي چې په سوونو ټرکونه په هغې کې ځي راځي مال، روغ کلی نو څو چته منزلی او دې ته یو کنټرولر ناست دی او بس هغه کنټرول کوي. انسان دی الله د لپاره تابع کړی دی. دغه رنګې دا څومره څاروي چې دي او څومره موږ د هغې نه فایدې حاصل او څومره ځناور، دا ټول الله انسان له نه یې تابع کړي. نور او سپوږمۍ دله تابع کړي دي، ورځ او شپې دله تابع کړي دي او ستا د فایدې دپاره. دغه رنګې ته لږ څیزونه استعمالې او خپلې پیدې ته اخلي. دا ټول الله رب العالمین د انسانانو دپاره پیدا کړي دي او د دوی دپاره تابع کړي دي. او په دې کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي که نه. الله وایي دومره نعمتونه مې در باندې کړي چې د شمارلو نه بار دي. ته بیا هم د الله سره شریکان جوړی، ته بیا هم د نورو نه دعاګانې غواړي، فریادونه ورته کې، ته بیا هم د نورو په نوم باندې نظر او منښتې کې، ته بیا هم نورو خلکو ته سوالونه کې او د هغوی نه غواړي، خپل حاجتونه ورته پیش کې او حاجت روا او مشکل کشای ګڼې. نو الله په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي، ځکه چې ټول نعمتونه هغه کړي دي. ځمکې اسمانونه د هغه په قبضه او قدرت کې دي. هغه وایي ما نه وغواړه او زه یې درله کولی هم شم، موږ بیا هم په نور څه پسې سر یو. نو برحال دا زموږ غټې کمزورۍ دي او دا کمزورۍ د ځان نه ایستل پکار دي. نو په دې آیت مبارکه کې یو په دې باندې حکم وشو چې هغه خلک چې لوزونه ماتوي نو لوز به نه ماتې، ولې که ته یو عهد او یو لوز مات کې یو بې وعدې شي نو دا د مؤمن صفت دی چې دی به د ژبې پابند دي. اوس تا یو 10 لاکه 20 لاکه کروڑ روپۍ دی وګټلې خو د مؤمن صفت دی وبیلو نو دا تا نقصان وکړو. او د منافق صفت په تا کې راغی چې هغه وعده ماتول دي، و اذا وعده اخلف حدیث کې راغلی دي. او دغه شانتې که چېرته تا 10 لاکه روپۍ وبیللې خو د مؤمن صفت دی وګټو نو د مؤمن دا صفت خو د کروڑونو روپو هم زیات قیمتي دی، نو دا تا ګټه وکړه. دویم د صله رحمۍ خبره راله، د تره سره تعلق، د ماما سره تعلق، د رشته دارو سره تعلق، دا صله رحمي ده. صله رحمي چې څوک پالي یو به الله عمر سیوا کړي، دویم به الله مالداره کړي، او دریمه دا ده چې د ده نیک اعمال الله قبلی، الله به ورله جنت ورکړي. څوک چې صله رحمي نه پالي یو پې د الله غضب دی، بل پې د الله د طرفه لعنت دی، دریم دا تاواني دی، څلورم دی فسادګر دی، پنځم څوک چې صله رحمي کټ کوي د ده نیک اعمال الله نه قبلی، نه لمونځ قبلیږي نه روژه قبلیږي، دا بره لاړ شي معلق او ځوړند پاتې شي. دغه رنګې څوک چې صله رحمي کټ کوي نو دا انسان د الله په نسبت باندې داسې انسان دی چې د الله رب العالمین په ناخوښه انسانانو کې دی. نو چې دی صله رحمي کټ کوي د الله رحمتونه هم په ده باندې نه راورېږي. دا ټول داسې او پیغمبر علیه السلام داسې یو فیصله کړې ده
وایي چې څوک هم صله رحمي کټ کوي نو دی به جنت ته نه ځي، د جنت دروازې ورته بندې دي. او دا صله رحمي به وایي د پولیس ورات سره ولاړي چې چا کټ کړي لاندې جهنم ته به یې ګزاري. سوچ کوئ نو منګه په 2-3 روپۍ باندې په 70 روپۍ باندې د ماشومانو د ښځو په وړو وړو خبرو باندې او دغه رنګې په چم ګاونډ کې په معمولي غوسه باندې منګه صله رحمۍ کټ کړي دي. او بیا روغ هم نه کو کنه، جرګې به ځي راځي او دی روغې ته تیار نه وي، دی وایي زه روغه نه کوم. نو چې جرګې ځي راځي او دی روغې ته تیار نه دی نو دای بله ګناه ده. ځکه که چېرته دی معافي وکړي نو د معافۍ ځان له اجر دی، الله رب العالمین به ده ته معافي وکړي. او که دی ته معافي وغواړي نو الله رب العالمین به دله عزت ورکړي. عزت خو د الله په لاس کې دی. دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک معافي نه کوي زما حوض کوثر له دې ماله نه راځي. نو حوض کوثر هم په ځان باندې بندوي که نه. نو ایوس ولا صله رحمي او ډېر بنیادي څیز دی او د دې پالل پکار دي. پیغمبر علیه السلام به چې کور کې کله څاروی ذبح شو غوښه به وه نو یو ټوټه دوه به یې راواغېستل، وایي دا د خدیجة الکبرا رضی الله عنها ملګرو له ویسئ. اوس خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوې ده، ملګري ژوندي دي ملګرې. پیغمبر علیه السلام به د خپلې بیبي د ملګرو خیال هم ساتو، د خپلې بیبي د ملګرو خیال هم ساتو. ښه دا د سوچ سمج خبرې دي. نن منګه د تره سره تعلق نه د ماما سره نه او د تعلق مطلب هم دا هم نه دی چې ته تله یو شپه ورځ ورته هلته بیټک کې ناست یې او په مازدیګر کې روزانه چکر له رواني نه. د صله رحمۍ مطلب دا دی چې بیمار شو تپوس لی ورشه، چې غم پې راغی جنازې لی ورشه او تسلی تعزیت لی ورشه، چې خادي پې راله نو ورشه او په خادۍ کې ورسره کښېنه. او که تا لی د طعام دعوت درکو خوراک له ورشه او ته مو له کله دعوت ورکوه. او زمونږ دا دعوتونه زمونږ د معاشره کې دا څیز نشته. دا دعوتونه بل له ورکول او په خپله د چا دعوت قبلول دا خو واجب دي. خو زمونږ دعوت کله چې کله ودونه وشي دا یو څو ورځې میلمستیا کې خلک روټۍ کوي نو زه دا خو هم ښه طریقه ده. او یا دی چې یو کس سعودي ته ځي نو خلک وله دلته په مسافرۍ روانېږي نو خلک روټۍ کوي، لا دا رواج هم ورو په ختمېدو دی. او یا چې د سعودي عرب نه واپس راشي نو دا خلک دعوتونه کوي. نه هسې هم دعوتونه پکار دي، ملګرو له دعوت ورکړه. داسې کال کې یو پیره د غټ اختر نه علاوه کور کې چیلۍ راونیسه او ذبح یې که او دا خپل خپلوان راغونډ که، چمګاونډ والا راغونډ که، رشته دار راغونډ که، هغوی باندې ښایسته خوراک وکړه. یا ملګري دي د مدرسې ملګري دي او یا داسې نور داسې یو اداره کې ملګري دي، پیسې دې په شریکه راغونډې کړي یا د یو کس هغه دې خرچه وکړي. نو حدیث کې راغلي دي چې خرچه کوي الله به دې بهترین عوض او بدلې ورکړي، الله به مالداره کړي. او دا صدقې دا خیراتونه دا کله کله پکاري. نو د دې سره هغه مینه او محبت سیوای شي. نو چې کله درته دعوت و نو وله لاړ شه او کله کله تم دعوت کوه. د روژو کې افطار پارټیانې دا هم ښې دي. نو د دعوت دپاره داسې یو ترتیب جوړول چې ملګري هغې کې راغونډ شي. زمونږ خو اکثر مدرسې دي نو چې کله ختمونه او یا نوی کال شروع کیږي یا اجلاسي میټینګونه بل څه نو هغې کې دا دعوتونه ډېر زیات دي. زما کوشش دی زه پکې بیا داسې ملګري او رشته دار او دا ټول راغواړم نو هغوی ټول راشي هلته درس کې شریک شي، ملاقاتونه مو شي، دعوت هم وشي. نو هغه ډېر ښایسته پروګرام وي. خو عامو خلکو له هم پکار دي چې دې څیزونو اهتمام وکړي. او دغه رنګې فسادونه کوي په ځمکه کې، صله رحمي کټ کوي، وعدې ماتوي، د الله حکمونه ماتوي، فساد کوي په ځمکه کې. مطلب دا دی چې غلام کوي، قتلونه هم کوي، جوارۍ هم کوي، شراب هم څکي او اغواکاري هم کوي. داسې څه قسمه مردارۍ چې دي نو هغه ټولې دی په وار کوي. نو کیف تکفرون بالله، د الله دلته د نعمتونو تذکره کوي. تاسو نشوئ الله شته کړئ، د نش نه چې شته کړئ نو دوباره دې نشي پیدا کولی. او الله وایي زما مخې ته به ودرېږئ. او بیا الله هغه ذات دی چې تاسو لی پیدا کړي هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول الله رب العالمین دا ټول پیدا کړي دي. ثم استوى الى السماء، بیا اراده کړې اسمان ته نو اسمانونه برابر او الله رب العالمین په هر یو څیز باندې عالم دی او پوهه دی. دوباره درته دې لفظي ترجمه کوم. الذین الله وایي هغه کسان ینقضون چې ماتوي عهد الله وعدې د الله
من بعد میثاقه رسو د مضبوطوالي د دینا ويقطعون او دوی کټ کوي ما امر الله هغه چې الله رب العالمین حکم کړی په هغې باندې ان یوصل د یو ځای کېدو ویفسدون او دوی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون الله وایي دا خلک تاوانیان دي کیف تکفرون بالله څرنګې تاسو کفر کوئ په الله باندې وکنتم امواتا تاسو نشوئ فاحیاکم الله رب العالمین شته کړئ ثم یمیتکم بیا به الله رب العالمین تاسو مړه کي ثم یحییکم نو بیا به الله رب العالمین را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله رب العالمین ته واپس ورګرځئ هو الذی الله غزاد دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوی بیا الله رب العالمین اراده وکړه الی السماء اسمان ته فسواهن نو پس برابر کړل 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شیء علیم او د الله رب العالمین په هر یو څیز باندې پوهه دی په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي انشاءالله مخکې آیتونه به آینده درسونو کې وایو خو زموږ چې څومره اورېدونکي دي خپل دعوت به جاري ساتئ او د درس اهتمام به کوئ په دې باندې به د عمل کوشش کوو نورو ته به د رسولو کوشش کوو الله رب العالمین دې موږ له دې پوهه راکړي په دې د عمل توفیق راکړي په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي دعا وکئ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پوهه موږ له راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه پرې الله صفا مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونو یې وسات الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه د ذلت او رسوایي نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله